أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دیر عزتمندو قرآن کریم اور اللہ ملمنو دروشی ددی ثوابون را جمع کون کو اور قرآن کریم دا احکامات و اوریدن کو اللہ تعالی سبحانہ دیر زیادہ احسان و فضل دے دا اللہ تعالی دیر احسانات دی سمرا چمگر اگر احسان ادا کو اگر حق ادا کولے نشو اور بہرحال انسان خپل کوشش پورے دے کوشش بمونگا کو اللہ تعالی دی زمونگا پا دیلگا عمل کی خیر و برکت واچئی اور دا کار دے اللہ مونگ دے پارا فیدہ من اور دنیا و آخرت کی دا کامیابی ذریعہ جوڑ کی. نن تاسو سورت آل عمران واردو. سورت آل عمران دا عمران اولاد چونکہ دیکھے دا عمران اولاد اور دو عمرانان پر تاریخ کی تیر شوی دی. یو عمران دا ہارون علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام دا پلار بارے کے اور یو دا مریم علیہ السلام چونکہ دیکھے دواروں کے سارا واقعہ دا بہرحال خاص کے سبق کی عیسیٰ علیہ السلام بارے کے دا ندی وجنا دی آل عمران ذکر آغلے دے سکے نم آل عمران دے و سورت بقرے کی تاسو آوردل دا یہودو او دا اہل کتابو دکی او مسلمانانو تا احکامات او دا جہاد بارے کی مختصر شان دے خبر کرے وا. تو سورت آل عمران کے دا جہاد عملی جہاد تفصیل بیانے گی اور بیا پکے ډیر مختصر غونډه واقعا دا بدر واقعه ته اشاره کړې ده او تفصیلی واقعا پکې د احد ده او احد باره کې الله تعالی تفصیل سره هغه باندې بحث کړی دی او خاص خبره پکې دا کړې ده چې ډېر لږو خلکو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه فرمانی کړې وه. د هغه نه فرمانی وجه بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فتحه په شکست باندې بدله شوله. همدارنګې سورت آل عمران کی ابتدا کے اللہ تعالیٰ فرمائی کہ یہ مسلمانانوں قرآن کے دو قسم کا احکامات تھی. یو آیتون دی یو محکمات تھی اور یو متشابہات تھی. محکمات آیتون دی چھتے پا معنی مسانی سر پوئی شی او عمل مسانی سر ارمانی کولی شی قرار پارا مشکل بکی نہیں. متشابہات آیتون چھتے آسانی سر معنی نشی کولی کوئی کہ آسانی سر ارمانی نا لکه مثلا الف لام میم حامیم کاف ها یا عین صاد حروف مقطعات. همدارنګه د نور خبرې لکه مثلا عیسی علیہ السلام باندې کې الله تعالی فرمایي چې ما مرګ کو نو د مرګ معنا هغه ده کې د دې مرګ نه دا کوم مرګ چې موږ طبي موت توایو مرګ خوب ته هم ویل کېږي. هغه نه بیا قیدیانانو دا خبره جوړه کړې ده چې عیسی علیہ السلام مړ شوی دی اور زمونږ دا پیغمبر چې کوم دی دا اصل پیغمبر دی وغیرہ وغیرہ. نو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې چا په زړونو کې کوږوالی وي په صورت آل عمران کی آیت ته او بیا په دې تفصیل کې بیانوي نو چا په زړونو کې کوږوالی وي هغه تاویلاتو پسې او یا متشابهاتو پسې ورپسې کېږي. نو محکماتو طریقه څه ده؟ محکماتو طریقه دا ده چې کوم ځای کې تا ته مشکل پیښ شو ته معنا کولی نه شي یا اسانې سره پوهېږې نه قرآن کے بدا امغا حکم تلاشو کے بلدے کے بتاتا آغا حکم ملاو شی. لکہ مثلا سورت دخان اول آیات کی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ ما دا قرآن نازل کرے رہے و بہترین اشبے کے فی لیلت مبارکت. اس لیلت مبارکہ چی شیری بعض خلق وائی دا شب برات دے بعض خلق وائی دا فلانی دا مطلب قرآن روارے قرآن کے بدا دی محکم آیات کو لٹائی تا دا باندہ زولہ کی چی لیلت دا لیلت مبارکت انتشری. نو صورت انا انزلناه فی لیلت القدر کے اللہ تعالیٰ فرمائی ما دا قرآن کو لیلت القدر کے نازل کرے رہے.
او بیا الله تعالی فرمایي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، ما قرآن په رمضان کې نازل کړی دی. نو خبره واضحه شوه، خبره واضحه شوه. همدارنګه عیسی علیہ السلام په کې ذکر دی، د دین باره کې په کې تفصیل سره ذکر دی. اهل کتاب سره او خاص کر عیسایانو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو مباحثه شوی و، او مباحثه دا و چې نجران نه خلق راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې خبرې ثابتولو لپاره چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه تفصیلی قصه په سورۃ آل عمران تقریبا 85 نمبر آیات پورې دا تفصیل دی پکې چې دا غوړه دله دا څه پیدا وکړو چې مریم او هغه نیک بچی و الله د پاره وقف کړی و په بیت المقدس کې دا غه حفاظت لوط علیہ السلام کاو، لوط علیہ السلام کاو، او بیا د الله تعالی غیته د معجزې په بنیاد باندې بچی ورکو. هغه بچی عیسی نومو دا داسې پیدا شوی دی لکه آدم علیہ السلام د پلار پیدا شوی دی. نو دې کې تاسو ولې منلا غینا چې نه منلا، نو الله تعالی ورته حکم وکړي چې مباهله وکړي. مباهله دې ته وایي چې ما استاد هسته ته پوهیږي نه، یا ته نه پوهیږم، یا ته نه منې، یا ته نه منم، نو تم خپل خدای بچی واړه راو بسا، زمم خپل خدای بچی واړه زنانه راو بسم، او یو میدان ته بوزو او ورته بالا ته وایي چې موږ کم دروغجن وي، الله ستاره په اعلان کړي. چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته دعوت ورکړو، او دې دعوت هغه ټینګ نشو، او بیا خپلو کې مشوره وکړله چې یاره دا خو حق پیغمبر دی او موږ باندې به واقع لعنت راشي. لہذا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د جزیې په بنیاد باندې فیصله وکړله چې بس ټیک ده موږ اسلام خو نه قبلوو، ستا سرپرستي مو قبلوو. بیا چنانچه نجران ته رسول الله صلی الله علیه و سلم ته صحابه کرامو ته واستول، او بیا هغې ته دعوت ورکو، او نجران هم د اسلام هغه یو کلی جوړ شو چې کم کې اسلامي حکومت سرپرستی وه. همدارنګې بیا څلورمه سپاره چې شروع کېږي، الله تعالی وایي چې تاسو نیکي ته نشئ رسېدی تر څو پورې هغه شی تاسو ته الله په لاره کې خرڅ نه کوي چې کوم تاسو ته انتهایي خوښ دی، مینه د انتهایي دا شی چې د الله په لاره کې ور نه کوي، هغه وخت پورې تاسو نیکۍ اعلی معیار ته نشئ رسېدلی. لن تنالو تناول ون اغستو ته ویل کېږي، ذایقه مزه، تاسو د نیکي مزه نشئ اخیستلی، نیکي اعلی معیار ته نشئ رسېدلی. دا آیت چې کله نازل شو نو بعض صحابه کرامو لکه عمر رضی الله عنه یو وینځه ډیره زیاته خوښه وه او د الله دپاره آزاده کړه. همدارنګې طلحه رضی الله تعالی عنه یو باغ و، ډېر زیاتې خوښ و، ډېره زیاته مینه وه. دا آیات چې واورېدو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې پیشکش وکړو چې دا باغ ما د الله په لاره کې ورکړو، ځکه چې الله وایي ته د نیکۍ معیار ته هله رسېږي چې کم شی ستا ټولو نه ډېر خوښي هغه د الله په لاره کې الله په لاره کې ورکړي. بیا د ذکریا علیه السلام ذکر دی چې کله ذکریا علیه السلام د مریم دا حالت ولیدو نو سوال یې وکړو چې دا څومره ښایسته بچی ده، څومره نیکه بچی ده، ما ته هم داسې نیک بچي راکړي. نو الله ورته د یحیی علیه السلام زیری ورکړو، او بیا ورته الله تعالی یحیی علیه السلام وکړو. الله په یو صورت کې یو آیت کې دې ته بار بار خو نور آیتونو کې هم خطاب دی، په یو کتاب آیت کې خاص خطاب کوي چې یا اهل کتاب و اهل کتابو راشئ هغې خبرې ته چې هغه زمونږ او ستاسو په منځ کې شریکه ده، مونږ او ستاسو په منځ کې شریکه ده، هغې ته راشئ. او بیا په آخره کې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، چې تاسو په دې کائنات کې ګورئ الله وایي په دې کې نشانات دي، په دې کې نشانات دي، او دا هیڅ زما بې فایدې پیدا کړي نه دي، هر یو شی ما فایدهمند دا د پوهې پورې خبره ده چې ته څومره پرې پوهېږې، ته څومره پرې پوهېږې. نو دې بنا د سورت آل عمران مختصر شاندې خلاصه وه، احکامات ډېر دي، اوس تاسو خپلو احکاماتو ته راشئ. پرون د سورت بقرې څه احکامات پاتې شوي وو، او بیا به د سورت آل عمران راځي. اهم احکامات دي، انتهایي اهم احکامات دي. نن احکاماتو کې ښه توجه سره مینې سره دې بنیاد باندې ما اورېږ دا ډاکټر نثار بیانوي یا دا فلانی صاحب بیانوي، فلانی صاحبان هېڅ اهمیت نشته الله په دې باندې. اهمیت ته هغه چا دی چا چې دې سره مینه ده او الله رضا دپاره زده کړي او بیا په هغې باندې عمل کولو کوشش وکړي. سورت بقره آیت نمبر 230 دې پورې موږ پرون ختم کړی و،
په دې آیات کې الله تعالی فرمایي چې کله تا خزه طلاق کړله درې طلاقونه هغه ته ورکړل شول نو هغه نه بعد دا خزه د خاوند لپاره جایز نه ده الا دا چې دا خزه یو بل سره نکاح وکړي او هغه به چانس ته طلاق ورکړي او بیا هغه طلاق نه بعد دارو بني خاوند سره دوباره نکاح کولای شي او الا چې دا دویم خاوند دنا مزا اغسطی عمل باندې تاسو پوه شئ صرف اجاب و قبول سره نه صرف اجاب و قبول سره نه بیا ورپسې 234 نمبر کې الله فرمایي والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا يتربصن تاسو کې کوي سره مرشي او خپل خزه پریدي نو دا خزه به څلور میاشتې او لس ورځې عدت تیري 4 مہینے اور 10 دن دا به عدت تیري رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې درې ورځې زیات اچا دا د مړی یادونه یا د غم کوونه جایز نه ده سوا د خدینه چې دا د خپل خاون څلور میاشتې او لس ورځې په عدت کې وي دې کې به اثر نه لګي ښه کپڑے بنا چي کور نه به بلا ضرورت نه وځي بل چا کار وشپه نه کوي په دې وخت کې به نکاح نه کوي دا ورته نکاح دعوت هم نه ورکوي 4 مہینے او لس ورځې فإن بلغنا أجلهن بیا کله څلور میاشتې لس ورځې تېرې شوې نو کدا بیا په خپل دار باندې څه کوي نو بیا تا ته اجازه دی چې بیا په زور باندې کوه ما یعنی پلار که راځي ورور که راځي زوی سره عمر تېروي یا بل چا سره نکاح کوي خو دستور مطابق دستور باندې یو ولې ځان پوهې کوي بیا بیا قرآن کریم کې راځي بیا به د هغې معنی ضرورت نه وي دې لفظ ته استعمال شوی د قرآن کې معروف ویل کېږي دستور ته د معاشرې هغه رواج چې د الله په حکم کې هم ناجایز نه دی معاشره کې هم بد نه لګي الله په نظام ناجایز نه دی معاشره کې هم بد نه لګي لکه مثلا زه مثال چې تاسو په دې لپاره در کومه زما د ټوپۍ د انګوس داسې په سر کړی ده دا د الله په نظام نه بده نه ده او په معاشره کې دا بده ده نو دا خبره د معاشرې لحاظ وساتي داسې کار به نه کوي چې معاشره کې تا ته بد ښکاري نو همدارنګې کورني معاملاتو کې طلاق و نکاح کې ښځې او د خاوند دا معاشرې ته به ګوري لکه مثلا 1 لک مهر دی نو 1 کروڑ مهر به نه مقرروي یو لاک مہر دے نو 500 مہر ما مقرره وا فلا خور لور کستن دومره بے قدره کا چې به خاوند په کور کې وخت نه تینیږي او د پیغور قابلې او دومره اندرانه کې چې نور خلکو لپاره بیا مشکل جوړ کړي د دستور وای الله په نظام جایز معاشره کې جایز نو کدا خدا دستور مطابق د څلورو میاشتو او لس ورځو نه بعد هر څه چې بدان کوي تا د لپاره اجازه ده حضور منی کوما بیا الله فرمایي ولا جناح علیکم فيما عرضتم من خطبة النساء آیت نمبر 235 دا عدت په دوران کې کته د اشاره کوي نو د دې ګناه نشته دا اشاره نه چې سترګې مرګې ووهي نه داسې اشاره یاره یو ښې ښځې سره مې واده اراده کړې ده یاره داسې یو ښځه مې پکار ده چې هغه ډېره نیکه وي ورور ته ووایي تا ته ووایي بل چا ته ووایي چې هغې ذهن ته دا خبره لاړه شي چیرې دا سره ما سره د نکاح کولو اراده لري دا ته اجازه ده ځکه چې الله فرمایي علم الله انکم ستذکرونهن ولکن لا تواعدوهن سرا الله تفضل چې ته دا خبره به کوي دا به ستا خولې نه وځي خو پټې وعدې ورسره مه کوه داسې پټ فونونه پټې اطلاعګانې وغیره پټې لارې ورسره مه جوړوه پټې لارې مه جوړوه آیت نمبر 235 کی دا حکم دے ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب اجله دې دوران کې د نکاح اراده هم مکوا دا 4 مہینے او 10 ورځې چې دي په دې دوران کې به نکاح اراده نه کوي دې دوران کې به سره نکاح نه کوي واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا الا تصدرون خبر دے الله نه ویریږي والحكم آیت نمبر 236 کې لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسهن او تفرضوا لهن فريضه تاسو داسې ښځې سره نکاح وکړو هغه مو واده کړې نه وه او جما ورسره شوې نه وه او دې نه مخکې تاسو هغه پرېږدئ او تاسو هغې ته مهر مقرر کړی نه یي
ځان پوهیږئ چې کله پوه نه شي که سوال نه شي کوئ صرف لاس اوچت کوئ او انشاءالله ما ته دومره اندازه ده چې زه به دوباره تکرار کوم دا ښځې سره نکاح وکړو واده هم نه دی شوی مهر هم نه دی مقرر کړی شوی ستا په نوم شوه دې وخت کې تا پرېښوده نو چې دې پرېښوده هېڅ حق یې نشته سوا د دې نه که مالداره وي خپل حق خپل حیثیت مطابق څه نه څه مال ورته ورکوي که غریب وي خپل حیثیت مطابق څه نه څه مال ورکوي ځکه چې هغه ښځه بیا بدنامه شي چې دا ولې پرېښودله څه چل و څه خبره وه نو دومره څه نه څه ورکه بهتره خبره دا ده چې معاشرې کې داسې کار چې چا سره شوی وي هغې چې کوم څه مقرر کړي وي یا دوه کسان مشران مقرر شي هغه د یو شی مقرر کړي چې د دې جنۍ عزت او احترام برابر شي دا په معاشرې کې بې عزته پاتې نه شي چې بل څه کې بیا په نکاح نه اخلي وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن آیت نمبر 237 کې دا نکاح وکړو مهر دې مقرر کړی دی مثلا مهر دې 1 लाख مقرر کړی دی اوس دې وخت کې تا ښځې ته طلاق ورکړو خو واده یې نه دی شوی لږ الفاظ کلاو وایم بېدبي ډېره معافي غواړم احکامات کې بیا سړی پوهېږي نه ورباندې ملاوټ نه دی شوی جما نه دی شوی او دا ښځه په دې وخت کې تا پرېښوده او 1 लाख مهر مقرر کړی شوی دی نو شریعت حکم دا دی آیت نمبر 237 کې چې نیمې پیسې به ورکوي که 1 लाख مقرر دي 50,000 به ورکوي که 25 تولې دي سونه یې ښودې ده نو 12.5 تولې سونه به ورکوي که 50 تولې سونه دې ښودې ده نو 25 تولې سونه به داسې ښځې ته ورکوي مهر دې مقرر کړی و رخصتي نه وه شوې داسې وخت کې تا طلاق ورکړو نیم مهر به ورکوي نیم به ورکوي وإن تعفوا وأن تعفوا أقرب للتقوى ها که معافي وکړئ ټول ته حکم دی دا ښځه وایي چې دې نه غواړم یا دا سړی وایي یاره ما 25 تولې مقرر کړي وې 12.5 نه در کوم ټولې 25 در کوم نو الله وایي دا تقوا ته نږدې ده نو ښځې ته هم دا حکم دی حکم نه توجه ده چې که معافي که سړي ته هم دا توجه ده زیاته ورکړه ښځه بدنامه شوه بل ځای کې معاشرې کې بیا ښې طریقې سره نکاح نه کېږي ولا تنسوا الفضل بینکم دا هم حکم دی آیت نمبر 237 کې اوس خو تا جګړه راغله یو بل ته طلاق ورکوئ یو بل سره بدي جوړه شوه هغه وخت یاد کوئ چې یو بل سره په مینې باندې رشته کوله تا څومره د هغې صفتونه کول هغې څومره تا صفتونه کول ته مې خوښ یې رشته مې خوښه ده خاندان مې خوښ دی جنۍ مې خوښه ده دا هلک مې خوښ دی وغیره وغیره الله وایي دا وخت اوسنی وخت مه یادوه او لومبنی وخت یاد کا کله چې تاسو یو بل سره رشتې کولې آیت نمبر 237 ولا تنسوا الفضل آیت نمبر 238 کې الله فرمایي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى د واده مسالې دي نکاح او د طلاق جګړې دي نه په واده کې چا مونځ زیات دي نه په جګړو کې چا مونځ زیات دي نه په نکاحونو کې نه په طلاقونو کې په دې دوران کې الله تعالی زموږ ذکر وکړو نو دیو جن الله فرمایي یا مسلمانانو مانځه حفاظت کوئ او خاص کر د من کم یو دی اکثر روایات د مازدیګر مانځه باري کړي اکثر روایات مازدیګر مانځه باري کړي بعض عالمانو ټول مونځونه ته اخیستي دي لکه سهار مونځ د شپې او د ورځې منځ دی د ماسپښین مونځ د ورځې منځنی دی مازدیګر مونځ دا دوه مخکې دي دوه وروستو دي ماښام مونځ وروستو شپه ده مخکې ورځ تېره شوه ماسخوتن مونځ ورځ تېره شوه شپه روانه ده په هر حال دا حکم په هر مونځ باندې فټ کېږي او خاص چې کوم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیثو کې دی دا د مازدیګر مونځ دی ودونو کې جګړو کې عموما د مازدیګر مانځه چا د چای انتظام کړی وي چا د پاره ورا انتظام وي چا سره جګړه وي چا سره بیړه وي نو الله وایي ګورې دې معاملاتو کې چې راشي د خوشحالیانو او د خفګان کې مونځ درنه هېر نه شي مانځه حفاظت وکړئ بیا ورپسې الله فرمایي وقوموا لله قانتین الله ته تابعدار ودرېږئ دې نه مخکې په مانځه کې خبرې اترې مخ اړول دا جایز وو دا آیت چې نازل شو نو مخ اړول خبرې اترې کول وغیره دا هر شی بند شو او دلته وقوموا لله قانتین خاص خبره ولې ده دا خاص خبره دې دپاره ده چې کله سړی د واده کې مونځ کوي که نه نو هغه بېادبي ډېره معافي مونځ نه یاسې ډرامه وي الحمدلله رب العالمین بس مونځ ختم شو
بالکل کلب سره خبره ختمه شوه. دا لا وایي قوموا لله قانتین، الله ته ولاړې تابع اوسېږه، تابعدار اوسېږه، یو یو آیت وایا، بیل بیل وایا، توجه سره منځ کوه، الله به ستا د معاملات هم بهتر کړي. فإن خفتم آیت نمبر 239 فرجالا او رکبانا، داسې یو سفر کې پیدل روانې یا ګاډي کې روانې، تا ته د مانځه موقع نه ملاوېږي، ګاډی ودرېږي نه، یا لار خطرناکه ده، غله دي ډاکوان دي، بله داسې مسله ده ته مونږ نشي کولی، نو خیر دی، الله وایي خیر دی. کله چې بیا ته په امن کې شي نو بیا مونځ وکړه په هغه طریقې چې کومې طریقې باندې تا ته الله تعالی طریقه ښودلې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ذریعې سره. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لازواجهم، تاسو کې چې کوم سړی مري یعنې د مرګ بیمار شو، دی د خپلې ښځې ته د یو کال وصیت وکړي، یو کال یعنې ورونو ته، مور ته، اصغر ته، خواښي ته، څوک چې دا کور کې هغې ته دې وصیت وکړي چې زما ښځه به یو کاله پورې کور نه نه وباسئ، یو کاله پورې دې دلته وي، هغه نه بعد که دی بیا پلار کره تله یا بل واده کوو، خو دا حکم د عزت نه دی ګورې، دا حکم د دې بیوه کونډه، پښتو کې جمله کونډه ورته وایو، دغه کونډه د خاوند دې ته دا وصیت وکړي چې یو کال دې پاتې شي. بعضو عالمانو رایې دا ده چې دا آیت د مخکیني آیت سره منسوخ شوی دی، 4 میاشتې او 10 ورځې دي، بعضې وایي نه منسوخ نه دی، یو کاله پورې ته یعنې یو کاله پورې په کم کور کې چې دا جنۍ واده شوې ده دغه کور والا یو کاله پورې د دې ذمه دار دي، دې نه وروسته یې دې ذمه دار نه دي. بچي د چا دي هغه یې ذمه دار دی، ښځه د دې نه، ځکه چې ښځې بارے کې وروسته حکم روان دی چې د ښځو به په زور وارثان نه جوړېږي، په زور به وارثان نه جوړېږي. بیا الله فرمایي والمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین، طلاق شوې ښځو دپاره سامان دی، دا په تقوادارو باندې الله تعالی طرف نه حق دی، ته نه ته سامان، جامې، کپړې، سونا، پیسې، څومره چې ستا وس وي ته نه څه ورکوه، لکه چې کور یې وران شو ضروري نه ده چې بل کور یې جوړ شي. او بیا طلاق خو داسې بد شی دی نوم دی چې هغه ښځه بیا اساني سره بل ځای کې فټ کېږي نه. بیا حکم د جهاد دی آیت نمبر 244 کې وقاتلوا فی سبیل الله، الله په لاره کې جګړه کوئ او پوښئ چې الله تاسو نه خبر دی. آیت نمبر 254 کې بیا حکم دی یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. خرچه کوئ، الله په لاره کې مال ورکوئ، داسې ورځ به راشي چې هغې ورځې به بیا دوستي مستي نه چلېږي، هغه ورځې به ستا خپلوالي نه چلېږي، هغه ورځ چې راځي هغه نه مخکې ورکوه. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمایي چې قیامت په ورځ به الله یو جهنمي ته ووایي چې دا دومره ځمکه او اسمان دا ټول د سونې نه ډک شي او دا ټول به د الله په لاره کې ورکړي، د جهنم نه خلاص کړم، دی به ورته دا ټول به د الله په لاره کې ورکړمه خو که جهنم نه خلاص شمه. الله تعالی به ورته وفرمایي چې تا نه خو ما دنیا کې دومره شانتې شی غوښتی و، هلې نه راکوو، او دا ټوله ځمکه او اسمانونه ورکوې، اوس نه قبلېږي، اوس دا قبلېږي نه. نو الله وایي هغې ورځې نه چې روانه ده او بیا به دې دا شی په کارېږي نه، هغې نه مخکې د الله په لاره کې ورکوه. لا اکراه فی الدین، په دین کې سختي نشته، دین کې دعوت دی، دعوت ورکوه، په زور چا باندې کلمه ویل، په زور ټوپک ذریعې سره یا نورو سړیو سره، دا خبره د الله طرف نه نشته ده. دعوت به ورکوئ، دعوت نه بعد هغه مرضي ده مني او که نه مني. په دې مطلب عامو خلکو دپاره دی، حکومت دپاره یا ریاست دپاره دا حکم نه دی، هغوی به د نافرماني هغه سزا چې الله او رسول الله مکمل کړي دي هغه به خامخا ورکوي. ځکه چې سزا میلاو نه شي، یو سړي قتل وکړو هغه ته سزا میلاو نه شوه، یا مونږ نه کوي سزا میلاو نه شوه، دا عام تا دپاره دی، سختي مه کوه، دعوت ورکوه. ای خلکو دا کمې پیسې چې ورکوئ دا په بدې خبرې او په احسان باندې ضایع کوئ مه. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، آیت نمبر 264. لکه تا یو سړي ته اوس 100 روپۍ ورکړي، سبا ورته یادوي ځه مړه
زما په پیسو خو آباد یې افلاني وخت کې مې چې زکات درکړی و دومره پیسې مې درکړې وې او خلکو کې شرمئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دومره پټ ورکوه چې دا ښي لاس باندې ورکوي چپ لاس ته هم پته ونه لګي احادیث ډېر زیات یو حدیث سره سړی پوهېږي وخت مختصر وي یو حدیث دلته خامخا بیانوم الله دې موږ تاسو په دې باندې پوه کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې دا ځمکه پیدا وکړلې شوه دا خوځېده راکېده نو دا غرونه پیدا وکړل دا غرونه یې پرې ولګول چې خوځېږي نه فرشتو الله تعالی ته وویلې چې دا خو ډېر مضبوط شیونه دي دا دومره درانه دي چې ځمکه نه خوځېږي دې نه مضبوط شته وایي او دې نه مضبوط شیونه شته وایي هغه څه شی دي وایي هغه اوبه دي او اوبه دنه مضبوط دي دنه مضبوط شته او شته هغه څه شی دي هغه اوسپنه دی دنه مضبوط شته اول اوسپنه دی بیا اوبه دي دنه مضبوط شته او شته هغه څه شی دي هغه اور دی دنه مضبوط شته او شته هغه څه شی دي هغه هوا ده یعنې د هر یو شی بل یو شی خوري هر یو شی بل یو شی خوري وایي دنه مضبوط شته وایي او شته وایي هغه څه شی دي هغه ستا هغه پټه صدقه ده چې په یو لاس باندې ورکړي او بل لاس ته دې هم پته ونه لګي دا د غرونو نه د سونې د اوسپنې نه او د هوا نه او د اور نه هم ډېره مضبوطه ده همدارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دی چې زکات هم داسې طریقې سره ورکوه چې بل چا ته پته نه لګي هغه سړي ته هم داسې طریقې سره ورکوه چې هغه شرمېده نه وي نو یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنانو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى احسان کولو باندې تکلیف ورکولو باندې دا څه چې ورکړي دي دا خرابومه دا به خراب شي دا به ضایع شي تعالی رضا به ختم شي بیا یا ایها الذین آمنوا آیت نمبر 267 267 انفقوا مما من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ته چې کوم کاروبار کوي دکان ہوټل نوکری گاڑی وغیرہ دینم ورکوا و چې دا کم فصل کیږي هغه فصل نه هم د الله په لاره کې مخصوص مال هم ورکوا اضافي ورکوا مخصوص څومره دی که دا باراني اوبه وي نو بیا به لسمه حصه ورکوي او که دا د اوبو خور وي دا کومې اوبه چې ورکوي دا بیا به شلمه حصه ورکوي او دې نه علاوه هم ورکوه الله په لاره کې دا کومې ځمکې چې فصل وشي هغه ورکوه او مخصوص مقدار مې تاسو ته وښودو ها ګنده مال مه ورکوه مکې ته یو وارې نه مدینې مسجد نبوي ته یو وارې چا کجوري راوړې هغه کجوري ټولې داسې ورستې یا زړې شانتې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه آیات ولستو ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه داسې مال مه ورکوه چې که دا دی څوک درکوي نو اخلي نه الا دا چې سترګې پې پټې کړي بلکې پکې تلاش وکړه چې کوم ښه شی دی هغه د الله په نوم باندې ورکړه هغه د الله په رضا کې ورکړه ښه شی د الله په رضا کې ورکړه بد شی د الله په نوم باندې یا الله رضا کې مه ورکوه ډېر هم آیت نمبر 283 للفقراء الذين احصروا في سبيل الله تاسو چې غریبانو ته صدقې ورکوئ په دې کې بهتر غریب هغه دی چې د الله په دین کې مصروفه دی او دنیا کاروبار ته اوسګار نه دی الله دین کې مصروف دی لکه مجاهد دی لکه د دین طالب دی نور د دین کار کوي دین کار کې مصروف دی نو ته چې غریب لټوي نو داسې غریب دی ورکا ها دا الله تعالی فرمایي پیژنې بنا پیژنې به ځکه نه چې الله وایي آیت نمبر 273 کې چې سوال نه کوي چې سوال نه کوي نو بیا خو ته څنګه ورکوي هغه ته نو ته خپله تلاش کوه چې د الله په لاره کې کوم سړی مصروفه دی هغه ته ورکوه ځکه چې هغه د الله تعالی د دین لپاره کار کوي ها بعضې خلک داسې دي چې هغه تا پورې اونخلي د پلسترو په شان دي لا یسألون الناس الحافا آیت نمبر 273 نه خبره کوي او داسې پورې اونخلي هغې ته به سړی مجبوري نه ورکوي دا کوم چې الله تعالی په دین کې مصروف وي عموما دا سوال نه کوي الله وایي خو تندونه به ته پېژنې مشکلاتونه به ته پېژنې چې مشکلات یې څه دي ورپسې انتهایی اهم آیتونه دي بار بار تاسو اورېدلي دي خو الله بار بار ذکر کړي دي نو دې وجې نه یو وارې بیا
الله دې ماته بیانولو توفیق راکړي تاسو ټول ته الله تعالی دغه باندې د پوهې توفیق درکړي واحل الله البيع وحرم الربا یا مسلمانانو کاروبار جائز دی سود حرام دی سود مکوئ ورپسې فرمایي ومن جاءه موعظه چاته چې نصیحت راغی من ربه دا رب طرفنا فانتهى فزیر من شو پس هغه دپاره هغه پخوانی دی د دې آیتونو د نزول نه پخوانی هغه وخت کې که کوم سود یې خوړلی وي نو بس هغه یې خوړلی دی اوس خو دا اوس خو 14-15 کاله وشو نو هغې دپاره د هغې فیصله الله سره ده سود حرام دی کاروبار حلال دی ومن عاد فاولئک اصحاب النار او څوک چې بیا بیا دا کار کوي بیا بیا دا سود خوري او سودی کاروبار کوي فاولئک هم اصحاب النار دا ملګري د اور دي هم دوی به فیها په دې اور کې خالدون همیشه همیشه وي خالد وایي همیشه والی ته یعنی بیا بیا سود خوري دا به همیشه په اور کې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنین یا مؤمنانو الله نه ویریږئ سود پرېږدئ او که چېرې سود تاسو نه پرېږدئ که چېرې مؤمنان یې نو سود به تاسو خامخا پرېږدئ بیا الله فرمایي آیت نمبر 279 کې 279 کې فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله که بیا هم دا کار کوئ تاسو نو الله او الله رسول سره جګړې ته تیار شئ الله او د الله رسول طرفې نه تاسو ته د جګړې اعلان دی نو جګړې ته تیار شئ دې ته پورې خو د سود خبره وه یو دوه درې حدیث واوره عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده ابن ماجه کې دا حدیث ذکر شوی دی چې د سود 73 حصے دي 73 حصے دي او د ټولو نه کمه حصہ دومره ګناه ده لکه خپل مور سره بدکاري وکړي اوس اندازه لګوه چې سود څومره ګناه ده مسند احمد کې حدیث ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یو روپۍ سود اخیستل دا دومره ګناه ده لکه خپل مور سره 36 بار بدکاري وکړي 36 ځله خپل مور سره بدکاري وکړي د یوې روپۍ سود خوړلو دومره ګناه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه شپې پاڅولی شوم ما ته د اسمانونو چکر راکړلی شو ما یو دریاب یو تالاب ولیدو هغه تالاب کې یو سړی په وینو کې انختی و او بهر راوتو او دویم سړی و هغه سره کاڼی و او دا مې په سر باندې ویشتو او دی به بیا واپس تلو واپس تلو نو ما پوښتنه وکړله چې دا څوک دی نو هغې راته وویل چې دا سودخور دی دا په وینو کې اخته دی دا بهر سړی دا د سود نه منې کوونکی سړی و او دی راوځي او دی مسلسل په کاڼي باندې ولي او دوباره هغه ته ورپرېږدي احادیث جاري دي خو دا خبره به چونکې ضروري وي حارث شریف څوک دی کارک ولرې په هر زنانه د هغه انتظار کوي حارث زنانه انتظار کوي هغه ته نیول شي مهرباني کوئ لږ هغه وخت کې چې خبره مستقل روانه وي ټوله توجه خرابه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې کبیره ګناهونه دي هغې نه ځان بچ کوي هلاکوونکي ګناهونه دي هغې نه ځان بچ کوي هغه کې شرک دی مور پلار نافرماني ده قتل ده پاکدامنې زنانه باندې بدکاري یې ځان لګول دي جهاد کې تښتېدل دي او سود خوړل دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ډېر ضرور حدیث دی دا نور تاسو بار بار اورېدلي دي دا به واورېدلی دی خو یوارې بیا واورئ 4 کسان سود کې ګناه کې یو شان دي شریک دي سود خوړونکی سود ورکوونکی سود لیکونکی سود باندې ګواه جوړېدونکی خفه کېږئ منا دا بینک والا پکې ټول راځي سود خوړونکی سود ورکوونکی سود لیکونکی سود باندې ګواه جوړېدونکی دا ټولو ته به یو شان دي سزا ورکولی کېږي وجه یې څه ده وجه یې بې شماره ده هغې حکمتونه دي هغه چېرته تفصیل درس کړي الله تعالی مونږ ته اوس توفیق راکړي بیا به زه تاسو پوه کړم چې دا دومره شدیده ګناه ولې ده سود دې شی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي كل قرض جر نفعا فهو الربا هر قرضه
چې ګټه راکاږي دا سود دی. هره قرضه چې ګټه راکاږي دا سود دی. صحابه کرامو به چا باندې چې پیسې وي هغې کره به خوراک نه کوو، ځکه چې ویلې وي چې ما ورباندې پیسې دي هسې نه چې دا په زړه کې دا خبره وي چې ګنې ما قرضه ده پې هغې بنیاد باندې راځي. امام ابو حنیفه چې تاسو اکثر مونږ دلته د امام ابو حنیفه مسلک ولایو، هغه فرمایي چې چا باندې قرضې وي هغې سره به وخت هم نه وړي لارې کې، مال به هم نه وړي، ځکه چې دا د قرضې په بدل کې چېرته د هغې هغه تعاون نه شي. دومره به ځان ساتي. کل قرض جر نفعا، هر هغه قرضه چې فایده راکاږي ګټه راکاږي بس دا سود دی، دا سود دی. بیا ورپسې الله تعالی فرمایي اوس دا سود نه منع کېږي. آیت نمبر 279 کې نو وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم، که تا سود نه توبه وایسته چې نور نه کوم نو راس المال ستا حق دی هغه دې واخله خیر دی. راس المال څه ته وایي؟ یو لک قرضه دې اخیستې ده، یو لک باندې د هرې میاشتې 15,000 سود اخلي یا 2,000 ورکوي. راس المال ستا حق دی، اصل مال اصل مال هغه دې واله او دا سود ورته پرېږدوه. سود خبره ختمه کړه، نه به تا سره ظلم کېږي او نه به ته ظلم کوي، ځکه چې ستا مال وخوړی شي دا خو ظلم دی، نو دا ظلم هم نه کېږي. آیت نمبر 279 توحیدي کې خبره ده، مالداري خاص واورئ. الله دې موږ تاسو ټولو ته دا توفیق راکړي. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، چا باندې تا چې قرضه ده سود دې غواړي یا بغیر دې سود نه دې قرضه ورکړې ده نو دا سړی کمزوری دی، قرض ورکولی نه شي او غریب دی، نو انتظار ورته وکړه. څومره انتظار وکړه؟ إلى ميسرة، څومره پورې چې دته اسانوالی راغلی دی. او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمایي چې صدقې ورکول دا یو ورې ثواب دی او قرضه ورکول دا هره ورځ دومره ثواب دی څومره چې تا قرضه ورکړې ده. لکه تا چا ته 50,000 ورکړي دي، دا داسې شوه لکه هره ورځ د 50,000 د الله په رضا کې ورکوي، ځکه چې دا قرضدار دا خامخا مجبوره دی، دا خامخا مجبوره دی. او بیا ورپسې فرمایي وان تصدقوا، که معافي کوي ځکه چې دا ورکولی نه شي غریب دی، نو الله فرمایي خیر لکم، دا بیا ډېره بهتره ده تا دپاره نه موقع ورکولو نه. یعنې تا قرضه ده اول خو انتظار وکړه، انتظار نه شي کولی الله وس درکړی دی نو معافې کړه. ان کنتم تعلمون، که چېرې تاسو پوهېږئ په دې خبرې. 280 نمبر کې دا خبره راغلې ده. آیت نمبر 281 کې الله فرمایي واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، هغې ورځې نه ویرېږئ چې هغې ورځې کې به تاسو حالات جمع کېږئ او هغې ورځې به الله هر یو کس ته د هغه عمل پوره بدله ورکړي. سورة زلزال کې الله فرمایي ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. ذرې برابر دي کې دي کړي وي مو وګورئ، که ذرې برابر دي بدي کړي وي مو وګورئ. او دلته خاص مراد مالی خبره ده. تا چاته معافي وکړله، چاته دې سود معاف کو، چاته دې قرضه ورکړله، چاته دې صدقه ورکړله، معاملاتو کې دې اسانۍ راوستو، طلاق و نکاح خبره تېره شوه. دا چې کومه نکي وکړه الله فرمایي توفونا، پوره به درکولی شي، ګبروېږه مه. اوس یو اوږد آیات دی، آیت یو دی احکامات پکې ډېر او موږ ټول د لاس شي. الله دې معافي وکړي چې تاسو بار چې مخاطب کومه دا یاد ساتئ، ما په ذهن کې ستاسو بېعزتي نه ده. الله ګواه دی زه تاسو ته په دې نظر ګورم تاسو د الله مېلمه دی. یو سړی د الله مېلمه وي زما په ذهن کې زه به هغه ته څنګه سخته خبره وکړم. دې دپاره خامخا الفاظ سخت استعمالولو کله کله کوشش کوم چې تصدیق ذریعه درته جوړه شي، عمل کولو ذریعه درته جوړه شي. نو که داسې څه خبره مانه مستحقي کېږي بیا معافي غواړم، بیا معافي غواړم. نو دا حکم اول زه نه منم، بیا مونږ تاسو ټول تقریبا نه منم. آیت یو دی، احکامات پکې ډېر دي، یو حکم باندې ځان پوه کړه. یا ایها الذین آمنوا، یا مؤمنانو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه، کله چې د قرضې معامله کوئ نیټه یې مقرره کوئ او لیکل سره وکئ، نیټه یې مقرره کوئ او لیکل یې سره وکئ.
وليكتب بینکم کاتب بالعدل لیکل دی تاسو کې یو دریم سره وکي او په انصاف سره دی وکي ولا یاب کاتب دا لیکون کې دا به انکار نه کوي چې زینه لیکم دا به لیکل خامخا کوي څنګه چې الله تعالی لیکل خود لري فليكتب خامخا لیکل وکي خامخا لیکل وکي وليملل للذي عليه الحق املاء پیراگراف بیان دا به هغه سره کوي کم باندې چې قرضی کم باندې چې حق دی ځکه چې منکر کېږي خو هغه چا چې ورکړی دا خو نه منکر کېږي نو دې وجې نه پیراګراف بیان دا به هغه سره وایي څوک چې قرضه اخلي چا باندې چې حق وي بیان به دا وایي وليتق الله او دې دې ملا نه ویریږي ربه چې حاکم خو هغه دی ولا يبخس منه شيئا کمې دې پکې نه کوي چې پیسې ولکتي او د 99,000 ولیکي یا سونه دا دې کم ولیکي یا وخت کم دې زیات ولیکي کمې دې پکې نه کوي فإن كان عليه الحق صحيح صفيحا او ضعيفا دا چا باندې چې اوس کارتره دا کمزور دی چاره دی خبرې نشي کوي بیان نشي کولی اردو نه ورځي وغیره وغیره نو بیا چې چلو شي نو فلیملل ولیه دې دې ولی مقرر کی هغه ولی دی دا دې ولی مقرر کی هغه ولی دی بیان دی ولیکي او ولی دی بیان دی ولیکي واستشهدوا شهيدين من رجالكم استاسو د سرونه دوه گواهان مقرر کړي استاسو د سرونه مراد مسلمانانو نه تاسو کې دوه مسلمانان تاسو معاملې چې کوي دوه کسان د گواهان مقرر کړي فإن لم يكون رجلين ورجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء کله سړي نه یو سره او دوه زنانه مقرر کړي یو سره او دوه زنانه یا څه حدونو کې زنانه او گواهی کامل قبول نه ده معاملاتو کې د زنانه او گواهی قابل قبول ده په حد کې قابل قبول نه ده په معاملاتو کې قابل قبول ده دغه چې حد کې یو زنانه معمولی غوندي غلطي وکړي بل سر او د بل لاس یا ځان ختميږي او دغه غلطي وشي الله فرمایي نو د زنانه مقرره کوي کله یوینه هیر شي نو نه بل بو یاد کی دغه چې زنانه او هیر زیاتی نو دې ورته وريات کې چې یخوري خبره داسې نه و بلکې داسې و نو دا بیا گواہی کوي ولا یا شهدا زمادو مؤمنه به خشوا سره منکر شو خبره عدالت ته لاړه یا جرګې ته لاړه اوس په گواهان غواړي نو گواهانو لپاره لا حکم دی چې انکار به نه کوي کله چې تاسو غواړي نو گواهی ته بخامخا ځئ گواهی تلو نه به انکار نه کوي ولا تسعوا ان تكتبوا هو صغيرا او كبيرا اے مسلمانانو تاسو وایي الله تعالی لیکل خامخا وکي ولا معامله یو کغه معامله لیکل خامخا وکي ها ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا دا خبره تاسو د جګړې نه خلاصېدو لپاره انصاف لپاره او شهادت لپاره ډیر آسان ده سبب جنگ جګړه ناراضي کته مرشي به د بچی انکار نشي کولای هغه خپل حق واري که څنګه انکار کوي د لیکل پراته دي گواهان به موجود دي ها که تاسو تجارت په یو بل سره لاس بلاسي الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها اروي که پیسې ورکړي هغه لاس کې سودا درکړي نو فليس عليكم جناح الا تكتبوه د دې د ګناه نشته کتا سوداونه لیکي نو به خیر دی څنګه ته د پیسې ورکي اول ته د نغد پیسې واغستې ها وشهدوا اذا تبايعتم نو چې کله تاسو سودا کوي نو گواهان به مقرر کړي او دین اکثر علماء کشمیمو رسید اغسته ده چې دا وړي سوداګانې کوي د دم رسید والا څنګه چې کله د حساب کتاب کې غلطي شي وي توکای کړی وي یو شی ورک شوی وي دوکان کې د نه پاتې شوی دی دا ور باندې غلطه دعوا وکړه هغه غلطه دعوا وکړه نو تاسو سره با کاغذ وي هغه کشمومي ایا څنګه سودا ده تا پیسې ورکي هغه سامان درکو یا به گواهان مقرر کا ولا يدار كاتب ولا شهيد اوس دا گواهان دي دا دوه کسان دي همای گواهی کړی دا عدالت روان دي
او دلته چې گواهی وکړي زما خو 10 لکه 10 لکه څومره چې قرضدار یم دا ټولې پیسې ورکېږي نو بیا خلک دې ته دمکي ورکوي که گواهی دې وکړه خیر به دې نه وي لا نشي گواهی ته دا کراچۍ مثال دی وی ولي بیا خالص یې ولي الله وایي گواهانو ته تکلیف نه ورکوئ گواهانو ته تکلیف نه ورکوئ او لیکونکي ته به هم تکلیف نه ورکوئ چې ته بیا ورته سبا وایي تاسې کار و چې تا لیکو ته به کې کوم ځای نه راغلې ته را چېرته نه راغلې داسې کار به نه کوئ وان تفعلوا که تاسو داسې وکړل دا به تاسو ګناه کار کړئ بیا الله نه ویریږئ او پوه شئ چې الله تعالی په دې باندې پوه دی سفر کې روان یې آیت نمبر 283 283 وہ سفر کے روانی دلتا معاملہ کئیو بل سرا او وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا لِكُنْ کے نشتا یا بتکوئی فرحان مقبودت نبیا گانا تکیرا مچلکا تاسو ورته پښتو کې څه وایي موږ مچلکا وایو هغه شی لکه تا سره ګړۍ ده سونه ده یا بل یو شی دی چې دا ته کور کې ځان سره کېده دومره پیسې راکړه چې کله زه دا پیسې درکړمه ما ته به خپل امانت راکړې اوس په ده ته اعتماد نشته نو دریم کس سره یې کېده خیر دی لکه دنه د پیسې اخلمه تا ته چې کله پیسې درکړم ما ته به خپله هغه امانت راکړي بیا نو دا امانت دریم کس سره کېده او یاد ساتئ دا دریم کس دپاره دا حکم دی چې کله دنه وغوښتلی شي دی به ورکوي یو چل زکه ګورې زموږ معاشره کې دا ګناه ډېره زیاته ده کمې پیسې چې ته سیکیورټي په صورت کې والې د ده استعمال حرام دی سیکیورټي صورت کې ته استعمال نشي کولی قرضې په صورت کې ځمکه دې قبضه کړله سونه دې قبضه کړله هر یو شی دې چې واخیستو دا به نه استعمالوي ځکه دا امانت دی دا دغه سړي حق دی دا قرضه کړې ده یا تا کور ورکړی دی یا دې دکان ورکړی دی صرف دې دپاره دې اخیستي دي چې هغې ته نقصان ونه رسوي نه نه فایده نشي اخیستلی ها که دا مال وي ګډه ده غوا ده میخه ده او دا واښه خوري نو د هغو وښو بدل کې د ده پی استعمالولی شي بیا هغه وښو بدل کې بیا د دوی پی استعمالولی شي افغانستان خلکو کې دا خبره ډېره زیاته ده چې په ګاڼې باندې پټي واخلي او بیا هغه پټي تر هغه وخته پورې خوري او خوري او خوري تر څو چې قرضه یې ورکړې نه وي دا حرام دي دا به نه استعمالوي دا ته قرضې کې امانت یې خوری دی ځکه چې الله فرمایي فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه دا امانت دی کله چې وغوښتلی شي نو دا به ورکوي او دې کې به خیانت نه کوي ولا تکتموا شهاده گواهی پټوئ ما ومن یکتمها او څوک چې گواهی پټه کړي فإنه واثم قلبه د ده زړه بیا ګنهګار دی دی بیا ګنهګار دی دا سورت بقرې احکاماتو په اخره کې بیا څو عظیم آیتونه دي تفصیل ما ښودلی دی هغه کې دعا ده ربنا آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون بهترینه دعا ده بهترینه دعا ده دا زکه او بیا د سورت آل عمران یو 3 آیتونه چې بیا ترتیب سره موږ راځو هغه کې لومبنی حکم دا دی آیت نمبر 28 کې یا مسلمانانو کافرو سره دوستي مه کوئ کافرو سره دوستي مه کوئ او دا زمونږ چې کله اجتماعي معاملاتو کې وګورئ نو موږ ټول اختیار کافرو ته ورکړی دی دوستي خو لا څه کوي نو بیا الله فرمایي دې نه ولې یېرېږئ ويحذركم الله نفسه الله تاسو خپل ځان نه یېروي ها داسې حالت راغی چې ته ترې یېرېږې نو بیا الله فرمایي الا ان تتقوا منه تقا بیا دومره ورسره وکړه چې د هغه یېرې نه ځان بچ کړي هغه مشکل نه ځان بچ کړي لکه عمار رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی وایي زه یې په اوبو کې ډوبولم او بیا ما هغه ستا په خلاف خبره وکړله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ستا زړه څه کیفیت و وایي یا رسول الله ما زړه کې ستا باندې ایمان دی وایي خیر دی داسې حالت راغلل ته داسې مشکلاتو نه وتلی نه شي نو عزم خبره خدا ده چې تکلیف تیر کا او خبره منما خو که دومره مجبوري ودې منله نو الله وایي بیا خیر دی الا ان تتقون آیت نمبر 31 کې الله فرمایي یا مسلمانانو تاسو دعوه کوئ
چې الله سره مو مینه ده تاسو نه پوښتنه کوم لږ په زوره جواب راکړئ تاسو دا دعوه کوئ چې الله سره مو مینه ده نه کوئ دا ظاهره خبره ده کوئ خو خامخا آیت نمبر 31 کې نو الله فرمایي معنا د قرآن کریم په الفاظو کې واوره قل دې ته ووایه دې مسلمانانو ته ووایه ان کنتم تحبون الله که تاسو داسې یئ چې مینه کوئ الله تعالی سره فاتبعوني نو اے پیغمبره دې ته ووایه چې بیا زما خبره ومني يحببكم الله الله به تاسو سره مینه وکړي بیا تاسو الله سره مینه ده نو د مینې نشان به څه وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت به وي نو بیا تاسو هغه سره به څه ای بدل به څه میلاو شي يحببكم الله الله به تاسو سره مینه وکړي ويغفر لكم ذنوبكم تاسو ګناهونه به معاف کړي والله غفور رحیم الله معافي کوونکی مهربان دی آیت نمبر 32 قل اطیعوا الله والرسول الله او د رسول خبره ومنئ کدی خبره نه واوښتئ نو الله تعالی بیا تاسې کافرو سان داسې کافرو سره مینه نه کوي او نکي ته نشئ رسېدلی تر څو چې تاسو هغه شی قربان نه کوي چې کوم سره تاسو ډېره زیاته مینه ده احکامات ختم شو دریم شی د الله اسماء حسنا دي وخت مختصر دی څومره چې د مختصر وخت کې کېږي هغه من بیان کومه الرحمن الرحیم د دې ماده ده د دې لفظ را ح او میم دا صرف که وخت لږ زیاتېږي ما ته وایي را ح او میم دا یې ماده ده د دې معنی ده رقت قلب انتهائی نرمی انتهائی مینا د زړه خوږه نو پښتو کې وایو کنه دا د دې معنی کومه تاسو ته بلوسه بغرضه مینا کوونکې بغرضه مینا کوونکې مزید ورکوونکې لکه مثلا سورۃ بقره اخری آیت کې تاسو دعا وکړه ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا افمنا پرېږده یعنې الله کله چې ته مجرمونې سي کنه لاس نه نیولئ نو معنی یې دا ده چې پرېږده واعف عنا الله که مونږ ته په جرم کې نیولي یو نو مونږ پرېږده واغفر لنا بخښنه راته وکړه صرف پرېږده مې ما زړه کې هم زمونږ هغه رجسټر هغه نباتیانو نه چې تا لیکل کړي دي الله هغه هم راته وران کړه وارحمنا مزید هم راکړه تاسو تفسیرونه وګورئ ټول هم دغه معنا کړې ده معاف مې هم کړه پرې مې هم ده مزید هم راته راکړه نور احسانات را باندې وکړه دا د رحم معنا ده دا په قرآن کریم کې 339 کرته دا لفظ راغلی دی 300 او 9 چلے 339 339 339 340 تقریبا یو کم تمره در راغلی دی صرف لفظ رحمان 167 در راغلی دی یو سل وشپېته صرف رحیم 226 کرته راغلی دی ارحم 9 کرته راغلی دی نور د رحم باره کې الفاظ دا ټول چې را جمع کړي نو 339 راځي ماده دې زده کړه ده دلته کې چې راشي معنا یې همدا ده رحمان رحیم کې فرق څه دی دواړې د مبالغې صیغې دي په رحمان کې مبالغه ده لیمیټډ محدوده لږه الرحمن ډېر زیات مهربان دی دا اوس ته وتړه دې سره جهان ډېره زیاته لوږه او چې روټۍ وخورئ لوږه ختمه شي عطشان ډېره زیاته تنده او چې اوبه وڅښئ تنده ختمه شي نو دې وجې نه دا ماده ده لیمټ محدود نو دا معنی بیا مفسرینو کړې ده دنیا دپاره چې دنیا کې الله مهربان دی مسلمان کافر هندو سیخ ظالم قاتل جابر فرعون وغیره وغیره او چې برشي دا رحم ختم شو د رحمان رحمانیت په دې ځای کې ختم شي
ورپسې رحیم دی دا مبالغې صيغه ده په دې کې دوام دی دوام انلیمیټډ ختمیږي نه دا رحم به ختمیږي نه دا به ټول عمر دپاره وي او دا به صرف مؤمن دپاره وي وکان بالمؤمنین رحیما مؤمنانو دپاره به وي او دا به څومره وي چې کله جنت و جهنم فیصله وشي مرګ به الله تعالی سبا کړي جنتیانو ته به ووایي الله تعالی چې تاسو به ټول عمر همدغه رنګې خوشحال یئ خفګان به نه راځي زه به نه خفه کېږم نور به تاسو هم دلته یئ معنی هېڅ معنی خو تاسو زده کړله تعداد هم تاسو زده کړو یو دوه ایتونه تاسو دې باره کې واورئ چې الله تعالی فرمایي یو دوه ایتونه یادومه چې الله فرمایي قل لمن ما فی السماوات والارض دوی نه پوښتنه وکړه چې اسمان ځمکه چا دپاره دي قل لله ته ورته ووایه چې الله كتب على نفسه الرحمه الله په خپل ځان باندې مهرباني فرض کړې ده تاسو پوه شوئ الله تانیدار نه دی چې لاس کې چوکه نیولې ده الله مجرم کم دی الله ونیسه الله سزا ورکړه الله جهنم ته برابر کړه الله وینا كتب على نفسه رحمه ما رحمت په ځان فرض کړی دی فرض کړی دی بل کې الله تعالی فرمایي دې مسلمانانو ته ووایه یا عبادي الذین اسرفوا اے زما هغو ګناهګارو چې تاسو ګناه کې اسراف کړی دی یعنې ګناه خو مو کړې ده خو ګناه کې حد نه اورېدلی یئ لا تقنطوا من رحمت الله الله رحمت نه مه مایوسه کېږئ ان الله یغفر الذنوب جميعا الله ټول ګناهونه معاف کوي انه هو الغفور الرحیم الله هغه معافي کوونکی مهربانه دی هغه د رحمت نه مایوسه کېږئ ما بیا چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث هم یو واورئ یو وارې جنګ کې قیدیان ونیولی شو یو پکې زنانه وه ښځه وه او دنه بچی پاتې شوی و جنګ کې نیولې شوې وه نو چې کله دلته مسلمانانو ته راغله نو چې چېرته مې ماشوم لیدو ښکوله وبې ماشوم مې لیدو منډه به کوله ښکولوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله عنه پوښتنه وکړه چې دا ښځه خپل بچی چې دته میلاو شي څومره مینه به د سره وکړي ډېره زیاته مینه به وکړي وایي دا ښځه به خپل بچی اور کې واچوي وایي نه یا رسول الله چرې به هم دا خپل بچی اور کې وانچوي و ای عمره الله تعالی 70 درجې دې نه زیات مهربانه دی هغه چرې خپل بندګان اسانۍ سره په اور کې نه اچوي هغه د رحمت یوه حصه دنیا ته رالېږلې ده 99 حصې ځان سره یې ښودي دي دا یوه حصه ده چې موږ ستاسو مور خویندې ورونه کسن خپلوان عزیزان دوستان یو بل سره مینه چې کوو دا د الله د رحمت نه هغه یوه حصه ده الله وایي دا نور ټولې ما ځان سره ساتلي دي او دا ټولې تا دپاره دي بیا آیتونه ډېر زیات دي خو دې کې یو آیات یې واوره چې رسول الله الله تعالی فرمایي الرحمن علم القرآن دا الله تعالی د مهربانیانو نه لویه مهرباني خو قرآن دی دریم څلورم شی زمونږ رزق دی رزق په قرآن کریم کې 123 کرته راغلی دی او د ده معنا ده هر هغه صلاحیت چې ته پې ژوندی اوسېږي هر هغه صلاحیت یا شی چې ته پې ژوندی اوسېږي ماتم وایي مټو تم وایي طاقت تم وایي دکان تم وایي کاروبار تم وایي او ټولو نومونو سره قرآن کې استعمال شوی دی بیا د ده احکامات دي چې دا ته د الله تعالی په لارې کې ورکوه او یو دوه آیتونه الله تعالی دپاره تاسو ته تلاوت کړمه الله فرمایي ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون زه خو دینه رزق نه غواړم نه دینه روټۍ غواړم ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله رزق ورکوي او بل آیت الله تعالی فرمایي سورة هود آیت نمبر 6 کې وما من دابة في الارض الا على الله رزقها پس مکه کې
هیڅ داسې زنده سره شته نه چې الله رزق ورنکړي. رزق الله ورکوي. او بیا الله تعالی فرمایي چې دا د الله مرضي ده چې څومره چاته زیات کړي یا څومره چاته کم کړي. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي، عمر رضی الله تعالی عنه چې که چېرې ستاسو ایمان د پرندو په شانتې جوړ شي چې سهار وځي تشه خېټه وي او ماښام راځي خېټه یې ډکه وي، نو تاسو ته به الله همدغسې رزق درکوي. اخر کې شپږ شیونه ښایمه چې رزق زیاتوي. دا شیونه زموږ لږ خوښ ډېر وي، ځکه بعضې شیونه زه اخر کې تاسو ته لیکمه. هغه کې یو شی صله رحمي ده. خپلو خپلوانو سره چې صله رحمي کوئ رزق به دې پراخوي. دویم شی تقوا دی چې الله نه یریږي، الله به هغه ځای نه رزق درکوي چې ساره تا توقع به نه وي. دریم شی استغفار دی چې کله ته د الله نه معافي غواړې الله به تا ته سورت نوح کې الله تعالی فرمایي، سورت نوح کې که چېرې تاسو معافي وغواړئ الله تعالی نه مال به درکمه، بچي به درکمه، او چې باغونه به درکمه، نهرونه به پکې روان دي دا به درکمه، که چېرې تاسو معافي غواړئ. سورت نوح بیا تاسو وګورئ. څلورم شی شکر، لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو د الله شکریا ادا کوئ الله به تاسو ته مزید درکړي. پنځم توکل، الله باندې ځان سپارل. کله چې الله باندې ځان وسپارئ الله ستاسې ما اخیستې ده هغه به تا ته بې حسابه روسي درکړي. شپږم حج او عمره صفر پسې کول، چاته چې الله وس ورکړی دې سره هم په رزق کې اضافه راځي. او اخري شی د الله په لاره کې خرج کول. سورت روم کې الله تعالی فرمایي هو یخلفه، هغه به تا ته د دې بدل درکړي کم از کم لس، زیات نه زیات 700، او چې الله خوښه شي دته نه هم زیات. الله دې موږ په دې باندې ټول کړي. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك